أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دویم سپاره دا نهم رکو دا 207 نمبر آیات مبارک دی سورة بقره کې د وړاندې دریو آیاتونو مبارکو کې د حق او د اسلام سره عناد ساتون کی خلق د هغې ذکر وشو په ضمن د واقع د اخنس ابن شریح کې چې د نبی علیه السلام مجلس ته به راتلو په ظاهره باندې به د موافقت خبرې کولې او په حقیقت کې به مخالفو د نبی علیه السلام د مجلس نه بار به بیا مختلف فسادونه کول که ده ته به وویلی شو د الله نه ویریږه نو ده به تکبر کوو ګناه به کوله الله د هغه دپاره سزا ذکر کړه چې د ده دپاره جهنم کافي دی. دغه شان هر یو منافق او معاند د حق سره د هغه دپاره سزا ده. د دې نه بعد د یو آیات مبارک کې الله رب العزت نبی علیه السلام ته یو قسم تسلی ذکر کوي چې که دا خلق موجود دی په معاشره کې چې منافقان دي د حق سره خلاف کوونکي دي نو په دې معاشره کې هغه خلق هم شته دی چې د الله د رضا تلاش کولو دپاره خپل ځانونو خرج کولو ته تیار دي خپل ځان ورکوي لیکن د الله رضا هغه حاصلی. د یو آیات مبارک الله رب العزت د دې ذکر کوي او دا دواړه ډلې به د قیامت پورې موجودې وي. معاندین د اسلام او د حق سره به موجود وي ظاهرا او باطنا دواړه. ښکاره کافران به موجودي او هغه خلک چې ظاهرا د اسلام سره ځان موافق حسابوي او اسلام له نقصان ورکوي دا به موجودي. لیکن د دې په مقابله کې هغه خلک چې هغه به په دې اسلام باندې په ایمان باندې په قرآن باندې په پیغمبر باندې خپل ځان قربانونکي نو دا به هم د همیشه لپاره موجودي. دې آیات مبارک کې د هغې ځان قربانونکو خلکو ذکر کوي فرمایي ومن الناس بعض د خلکو نه من هغه دی یشري نفسه الله فرمایي چې هغه خرڅوي خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره د تلاش کولو د لټولو د الله تعالی د رضا. ولې ځان خرڅوي؟ د څه په عوض کې ځان خرڅوي؟ قیمت یې صحیح د الله رضا چې د الله رضا تلاش کې په دې باندې د خپل ځان ورکولو ته دا تیاری. سعید ابن مسیب رحمه الله فرمایي چې حضرت صہیب رومی رضی الله عنه چې د اسلام د پاره د صہیب رومی رضی الله عنه ډېرې لوی قربانیانې دي. د هر یو صحابي د صحابو ژوند ټول د قربانو دی. نو صہیب رومی رضی الله عنه اراده وکړه چې هغه هجرت وکړي د نبی علیه السلام خوا ته لاړ شي. نو هجرت څه داسې آسان کار نه و. د کافرانو یو ټولګی مخې ته راووتو د حضرت صہیب رومی رضی الله عنه مخه یې نیوله. صہیب رومی رضی الله عنه چې کله پوه شو چې دا کافران زما مخه نیسي د هجرت نه مې منع کوي د نبی علیه السلام د خوا ته د تلو نه مې منع کوي نو د خپلې سورلۍ نه راکوز شو او د هغه سره یو تیلی و چې په هغې کې غشي و هغه غشي راواغستل او بیا یې هغې کافرانو ته خطاب وکړو یا معشر قریشن چې د قریشو ډلې قد علمتم انی من ارماکم تاسو ته دا پته ده چې زه په تاسو کې ډېر لوی تیرانداز یم زما غشی خطا نه ځي. نو د الله په نوم مې قسم چې په ژوندینې باندې تاسو ما ته نشئ رانږدې کېدی زما سره چې دا څومره غشي دي دا به زه په تاسو باندې ورومه او که بیا زما دا غشي ختم شو نو د هغې نه بعد به زه تاسو سره لاس په لاس په توره باندې جنګېږم. بس که تاسو په ما غالب شوئ نو بس بیا ستاسو ښه ده لیکن داسې تاسو ما ته نشئ را رسېدی.
چې کله دا کافران پوه شو چې صهیب رومي رضی الله عنه دا خو موږ سره مقابله کوي نو خبرې اترې ورسره شروع کړې. صهیب رومي رضی الله عنه ته وفرمایل وإن شئتم دللتکم علی مالی بمکة، که چېرته تاسو ما سره په دې باندې رضا کېږئ چې زه تاسو ته د خپل مال پته درکم چې کم زما په مکه مکرمه کې پاتې کېږي او د هغې په مقابله کې وخلیتم سبیلي، تاسو زما لاره پرېږدئ، نو زه داسې کولی شم د الله د رضا حاصلولو دپاره زه خپل مال تاسو ته ښودلی شم. کافران ورسره په دې باندې رضا شو. حضرت صهیب رومي رضی الله عنه د خپل مال پته ورکړه، هغوی لاره پرېښودله او صهیب رومي رضی الله عنه لاړ مدینې منورې ته ورسېدو. د نبي علیه السلام خواله ورغې. چې د نبي علیه السلام خواله راغې، نبی علیه السلام ورته وفرمایل یا ابا الیحیا ربح البیع، یا ابا الیحیا ربح البیع. ابو یحیا د صهیب رومي رضی الله عنه کنیه وه. ورته وی ابو یحیا وایي تا ډېره چې کوم دی نو د ګټې سودا وکړه، دا ډېره د ګټې سودا وه. دې وجې نه حضرت صهیب رومي رضی الله عنه له ابو بکر صدیق رضی الله عنه او عمر فاروق رضی الله عنه مبارکباد ورکړل چې د هغه په باره کې الله رب العزت دا آیات مبارک نازل کو چې بعضې د خلکو نه هغه دي چې هغه خپل ځان د الله د رضا تلاش کولو دپاره خرڅوي، یعنی خپل مال هغه پرېږدي او د هغې په عوض کې صرف د الله رضا حاصلوي. یعنی صهیب رومي رضی الله عنه دلته خپل ټول مال کافرانو ته د څه په عوض کې ورکو؟ هغه ته څه میلاو شو؟ ابتغاء رضوان الله، ابتغاء مرضات الله، تلاش د باری تعالی د رضامندۍ چې الله رب العزت د هغه رضا یې واغستله. یو واقعه تفسیر ابن کثیر او تفسیر مظهری وغیره دا ذکر کړې ده. دویمه واقعه تفسیر روح المانی ذکر کړې ده چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه متعلق دا آیات مبارک نازل شوی و چې نبی علیہ السلام خلاف کافرانو مشوره وکړه چې نعوذ بالله نبی علیہ السلام به موږ قتل کوو. نبی علیہ السلام ته جبرائیل علیہ السلام خبر ورکو او نبی علیہ السلام حضرت علی رضی الله عنه ته وفرمایل چې ته به زما په دې بستره باندې سملې. کافران راجمع شوي دي او د ټولو قریشو سرداران د هغې بچي دي. اراده داره چې په دې بستره باندې به حمله کوي او نبی علیہ السلام به هغه دلته شهید کوي. نبی علیہ السلام د دې ځای نه لاړو، هجرت یې وکړو او علی رضی الله عنه یې په خپله بستره باندې سملو. حضرت علی رضی الله عنه اوس په دغه بستره کې سملاستل نو ظاهرا د عقل د تقاضا مطابق دا خپل ځان مړه کولو، ځکه په دغه زمانه کې د مکې مکرمې چې څومره طاقت نو هغه ټول د نبی علیه السلام خلاف راجمع شوی او دا خبره یقیني وه چې په دې ځای باندې به دا کافران حمله کوي. اوس د نبی علیه السلام په حکم باندې هلته پرېوتل او دا شپه کول دا خپل ځان خرڅول دي د الله رب العزت په رضا کې. الله فرمایي بعضې د خلکو نه هغه دي چې من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله، خپل ځان یې خرڅ کو د الله د رضا د تلاش کولو دپاره. او درېیمه واقعه هغه تفسیر مظهری د حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه ذکر کړې ده چې د اسلام په واقعاتو کې انتهایی دردناکه واقعه ده چې عزل او قارا دا یو دوه غدارانې قبیلې وې چې لویه غداري د دې صحابو سره کړې وه. واقعه د جنگ بدر او د جنگ احد نه بعد پیښه شوې وه چې کافران ډېر په بد سره وجلې شوي وو. په بدر کې د کافرانو سرداران مردار شوي وو. په احد کې خو صحابه هم شهیدان شوي وو لیکن څه کافران هم پکې مردار شوي وو. د دې وجې نه د کافرانو ډېر قار و دې صحابو ته. نو دا عزل او قاره یو دوه وړې وړې قبیلې وې. نو د کافرانو دې دواړو قبیلو له لالچ ورکو. په هره زمانه کې چې اسلام ته نقصان میلاو شوی دی نو په هغې کې کردار هغې خلکو ادا کړی چې هغه ظاهرا ځان مسلمان ښکاره کوي. نو د عزل او قاره قبیلو والا ځان مسلمان ښکاره کو. د کافرانو ورته ووایي چې تاسو په څه طریقه د نبي علیه السلام نه دا صحابه وصول کوي او موږ ته حواله کوي نو موږ به د هغې نه د خپلو بچو د خپلو پلارانو په بدل کې سرونه قلم کو. دا عزل او قاره قبیلې نبي علیه السلام ته رالې
ځان مسلمان ظاهر کو. نبی علیہ السلام ته ووی چې زمونږ قبیلو ایمان راوړی دی خو د اسلام تعلیمات موږ ته نه دي معلوم، موږ سره څوک صحابه ولېږه چې هلته موږ له تعلیمات راکوي. نبی علیہ السلام 10 صحابه د دې سره ملګري کړل. حضرت عاصم بن ثابت رضی الله عنه یو امیر مقرر کو چې تاسو بلاړ شئ او هلته به دې خلکو له تعلیمات د اسلام ورکوئ. عاصم بن ثابت رضی الله عنه ځان سره دغه 9 ملګري روان کړل چې ټول 10 کسانو چې سزا ته ورسېدل نو د عزل او قارا د قبیلو هلته تیرانداز مقرر کړي وو. غشو والا کسان یې کېنولي وو تیرانداز چې که دوی موږ سره بیا څه مزاحمت کوي نو چې تاسو په دې باندې غشي وروئ. نو 200 کسانو چې په هغې کې 100 ټریلنګ شده تیرانداز وو. عاصم بن ثابت رضی الله عنه اندازه ولګوله چې دا خلک غداران دي. د خپلو ملګرو ته اشاره وکړه او د غر یو غونډۍ وه هغې ته دا 10 واړه وختل او د دوی سره چې کوم غشي و هغې راواغېستل. د کافرانو ورته وویې چې موږ تاسو سره عهد کو، تاسو راکوز شئ، موږ تاسو ته اسم نه وایو. نو د عاصم بن ثابت رضی الله عنه چې دا امیرو هغه د خپلو ملګرو ته وویې چې چونکې دا کافران دي اولنۍ غداري خو دوی دا وکړه چې د نبي علیه السلام نه موږ په دې غدارۍ سره را روان کړي یو چې موږ مسلمانان یو او تاسو به موږ له اسلامي تعلیمات راکوئ. نو یو خو دا غداري ده، اوس که په دې دویمه خبره باندې موږ عمل وکړو راکوز شو نو دوی بیا هم غداري کوي. نو لحاظه د دوی په دې خبره باندې نه راکوزېږو. مقابله یې شروع کړه. چېرته 200 چېرته 10 صحابه په دې کې عاصم بن ثابت رضی الله عنه سره د خپلو 6 ملګرو نه شهیدان شو. 3 صحابه پاتې شو. عاصم بن ثابت رضی الله عنه په جنگ احد کې یو کافر وجلی و. نو د هغې کافر مور دا نظر منلی و چې د عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه سر ماله چا راوړو نو زه به د هغه په کوپړۍ کې شراب څکم. نو د دې وجې نه عاصم بن ثابت رضی الله عنه چې کله شهید کېدو نو دعا یې وغوښتله چې الله یو خو زموږ سره دا غداري وشوه، الله د دې خبر نبی علیه السلام ته ورسوه، او دویمه دعا یې دا وکړه چې الله زما د بدن سره د کافر لاس ونه لګي. الله یې دا دواړه دعاګانې قبولې کړې. نبی علیه السلام د صحابو په مجلس کې ناسو او صحابو له خبر ورکو چې ستاسو د ملګرو سره غداري وشوه. او چې کله عاصم رضی الله عنه شهید شو او کافرانو دا اراده وکړه چې د هغه نه سر قلم کړي، الله تعالی د دې غټو مچو د ډمبرو یو سیل راولېږو او د عاصم رضی الله عنه په دې ټول بدن باندې کېناستې. چې کله تیاره شو الله تعالی یو طوفاني باران راوستو او د حضرت عاصم رضی الله عنه هغه لاش هغې اوبو ویوړو، دې کافرانو ته میلاو نه شو. 3 صحابه پاتې شو، حضرت خبیب رضی الله عنه او حضرت عبدالله ابن طارق رضی الله عنه او حضرت زید ابن دسنه رضی الله عنه. دا 3 واړه دا کافران دوی ته رانږدې شو، دوی ته دا ووایي چې تاسو موږ سره مقابله مه کوئ او تاسو موږ ته راکوز شئ، موږ تاسو ته څه نه وایو. عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنه ته یې اتکړۍ واچولې او چې کله یې ورته اتکړۍ واچولې نو عبدالله ابن طارق رضی الله عنه هغه اتکړۍ نه لاس راخ کو او دوی ته دا ووایي چې تاسو غداري کوئ، چې تاسو موږ راکوزوئ او بیا موږ دلته په اتکړو کې تړئ. هغه هغې ځای کې مقابله شروع کړه. عبدالله ابن طارق رضی الله عنه هم ته شهید شو. دا 2 صحابه پاتې شو، خبیب رضی الله عنه او حضرت زید رضی الله عنه. دا د غدارانو قبیلو بوتلل. چې کله یې بوتلل نو حضرت خبیب رضی الله عنه چې و نو د صفوان ابن امیه رور هغې وجلی و. نو دا خبیب رضی الله عنه دې غدارانو په هغې صفوان باندې خرڅ کو او هغه صفوان د هغې خپل رور په بدل کې په خپل غلام باندې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه دا شهید کو. پاتې شو زید رضی الله عنه. نو زید رضی الله عنه په جنگ بدر کې یو کافرو حارس هغې وجلی و. نو د هغې حارس په زامنو باندې زید رضی الله تعالی عنه دا خرڅ کو. زید رضی الله عنه هغې څه ورځې په جیل کې وساتو او بیا یې د هغې نه بعد راویستو شهید کوئ چې د هغه شهادت ته دا ټول کافران ناجمع شو.
زید رضی الله تعالی عنه ته د کافرانو سردارانو وی چې کته دا غواړي چې ستا په ځای باندې دلته موږ نبی علیه السلام راولو او هغه شهید کو نو ته په دې خوشحاله چې تا پرېږدو. زید رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې که زما په ځای باندې د نبي علیه السلام یو ویښته ته تکلیف راسي نو زه په دې نیم خوشحاله. دې وجې نه ابو سفیان رضی الله عنه چې دغې وخت کې د کافرانو سردار و هغه د کافرانو ته وویل چې داسې محبت ما نه دی لیدلی کم چې د صحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی. زید رضی الله عنه ته که څه کول غواړې او که تا مړ کو. زید رضی الله عنه ورته زه به 2 رکعاته وکړم. 2 رکعاته زید رضی الله تعالی عنه وکړل او ډېر زر یې وکړه، مختصر وخت کې وکړل. او بیا یې د کافرانو ته وویل چې که چېرته ما سره دا یره نه وی چې تاسو به وایي چې دی د مرګ نه ویرېدو نو دا زما اخیری مونځ و دا به ما ډېر اوږد کړی وی، خو په دې وجه باندې مې مختصر وکړو چې هسې نه ستاسو زړه کې دا راشي چې دا زید رضی الله تعالی عنه دا د مرګ نه یریږي. یو کافرو هغه راغی د حضرت زید رضی الله تعالی عنه په سینه باندې نیزه کېښوده او هغې طرف ته یې وویستله او زید رضی الله تعالی عنه یې په دې طریقې سره شهید کو. او د شهادت نه بعد دا ظلم وکړو چې د زید رضی الله تعالی عنه لاش دا یې ځوړن کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر هم رالو ځکه زید رضی الله عنه هم دلته دعا وغوښتله چې الله زما دا ارمان دی چې زما سلام نبی علیه السلام ته ورسي او زمونږ دا حالت نبی علیه السلام ته ورسي. نبی علیه السلام صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته وفرمایل چې ستا سرور حضرت زید رضی الله تعالی عنه شهید شو. بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې د هغه لاش ځوړند دی، داسې به څوک چې د زید رضی الله عنه لاش را کولاو کی. نو حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه او حضرت مقداد رضی الله عنه دا دواړه را پاسېدل. زبیر رضی الله عنه نبی علیه السلام ته ویې موږ ته اجازت وکړه موږ به لاړ شو. دا دواړه صحابه را روان شو، لرې فاصله ده. 40 ورځې بعد د حضرت زید رضی الله تعالی عنه لاش ته راورسېدل. حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې حضرت زید رضی الله عنه په هغې زخم باندې لاس ایښی و او د زید رضی الله عنه د بدن مبارک نه وینې حقه شان تازه بهېدې لکه تا به وایې چې دا اوس شهید شوی دی. رنګ یې د وینې و او خوشبویې چې وه نو دا د مشکو په شان وه. لیکن چې موږ وکتل نو د زید رضی الله عنه لاش ته یو روایت کې 40 راغلي دي او دویم روایت کې 80 راغلي. 80 کافران یا 40 کافران د هغه د لاش پهرداري کوي چې د زید رضی الله عنه لاش چاته مسلمانان ونیسي. صحابه کرام رضی الله عنهم بس صحابو خوله باندې دا قصه بیانولو یا دا قربانی ذکر کول دا ډېر آسان دي، خو حقیقت دا دی چې یو ځای کې 80 دشمنان یو د وینې تږي هغه ځای ته ورتلله او د هغه ځای نه سر اخیستل دا یو ایمانی طاقت دی دا د صحابو سره. زبیر رضی الله عنه فرمایي چې موږ انتظار کوو که چېرته دا خلک یا لاړ شي یا غافل شي، لیکن دا نه تلل. نو د شپې په یو حصه کې موږ د لاش ته انتهایی را نږدې شو او تر دې پورې چې د زید رضی الله عنه لاش زبیر رضی الله عنه فرمایي ما را کولاو کو او بیا مې خپلې سورلۍ لم راوړو، په سورلۍ باندې مې کېښودو. نو لاش چې دا ډېر درونی د ډېر وړل دا په سورلۍ هم ډېر ګران دي او دا پیدل هم ډېر ګران دي. دې وجې نه مجاهدینو ته په جهاد کې د ټولو نه مشکل عمل دا دی چې د دې نه ملګری شهید شي او دې د هغې ملګري هغه لاش چې دی دا د ځان سره سنبالوي. دا د ټولو نه ګران کار دی په جهاد کې. نو زبیر رضی الله عنه فرمایي چې دا موږ په خپله سورلۍ باندې ځان سره کو او سورلي م را روانه کړه، خو چې لږ را دې خوا شو نو کافران خبر شو. نو زبیر رضی الله عنه فرمایي چې دا 80 واړه کافران دې خپلې سورلۍ په موږ پسې کړې او ما خپله سورلي دا تیزه کړه چې د ډېر ځای پورې زه لاړم، خو باقي د لاش وړلو د لاش محفوظ کولمو نو زه ګېرېدمه. دې وجې نه وایي ما دا لاش اوس پړو او دا مې د سورلۍ نه وښویو چې دا ښکته پرېوځي او زه د کافرانو نه وځمه. زبیر رضی الله عنه فرمایي چې ما دا لاش کله وښویو نو ما د ځمکې ته کتل چې دا ځمکه په مین باندې اوښلې ده
او د حضرت زید رضی الله تعالی عنه د لاش د ځمکې ته وردن نشو او د ځمکه په هغه باندې واپس را بند شوه او د په دې طریقې سره د کافرانو نه ما او مقداد رضی الله تعالی عنه مخکې لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راورسېدو. الله رب العزت دا آیات مبارک نازل کړی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې داسې خلک دي چې د الله د رضا طلب کولو دپاره هغوی خپل ځان قربانوي، لکه زبیر رضی الله عنه او مقداد رضی الله عنه د یو کافر د یو دشمن منځ ته ورځي او د هغې د مین نه لاش راوچتی د خپل ځان خرج کول دي، ځان د ظاهر په اعتبار سره مرګ ته نیول دي. الله فرمایي ومن الناس بعضې د خلکو نه من هغه دي یشري چې هغه خرڅوي نفسه خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب او د تلاش د الله د رضامندۍ. حضرت زید رضی الله تعالی عنه 2 رکعاته نفل چې کله وکړل بیا ته د کافرانو تپوس کو سارمان دې شته دی، صرف یو شعر یې ووی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مسرعي. وی زما په دې باندې هېڅ پروا نشته دی چې زه په حالت د اسلام کې مرمه نو که بیا زه د الله د رضا دپاره په کم اړخ هم را پرېوځم نو په دې باندې ما ته هېڅ پروا نشته دی. ذلك مني للإله وإن يشاء يبارك في الأوصال شلو ممزعي. وی دا ارسه چې ما سره کیږي نو دا صرف د الله رب العزت د وجې نه کیږي، یعنی د الله د رضا دپاره دا زه هر څه برداشت کوم، او که الله وغواړي نو الله به زما د دې بدن د دې یو جوړ چې دا به چې کوم دی نو په دې خاورو کې عروس شي، الله به ماله په دې کې برکت واچوي چې زه د الله د دین دپاره استعمال شم. او د هغې نه بعد شهید شو. الله فرمایي داسې خلک دي چې هغه د الله د رضا د لټولو دپاره خپل ځان خرج کوي. والله رؤوف بالعباد، الله تعالی مهرباني کوونکی او شفقت کوونکی دی بالعباد په خپلو بندګانو باندې. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي زدني علما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.